أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اسم استعمال مړه مرکب په شکل چې ویلی و. مرکب مړه سره یو مرکب ناقص او بل مرکب تام و. مرکب ناقص د نیمګړې خبرې ته وایي او مرکب تام داسې مرکب چې هغه چې د اورېدونکي ته خبره پوره ورسیږي، پوره مطلب یې واضح سي. مرکب ناقص مړه 6 قسمان ویله او مرکب تام مړه چې شروع که اول نو جمله اسمیه نه مو شروع که. جمله اسمیه ول مړه وویله چې 2 اجزا دي، یو مبتدا ده او یو خبر ده. مبتدا چې کوم دي نه جمله شروع سي او خبر د مبتدا په باره کې معلومات ورکولو والی حصے ته مړه خبر وایو. پہچان دا ده چې مبتدا او خبر دواړه به فاعلی په حالت شوي، یعنی 2 پیش یا 1 پیش. مبتدا به معرفه وي او خبر به نکره وي. مثال مړه پیش کوو: الولد صالح. الولد دا په اضافي فاعلی حالت چې ده او صالح دا په فاعلی حالت چې ده، نو دا اولنی پہچان سره چې دواړه په فاعلی حالت چې دي. دوم دا معرفه ده مبتدا او صالح خبر نکره ده، نو دا دوم پہچان سره. نو اوس دغه مرکب ته یا دغه جملې ته موږ جمله اسمیه ویلی سو. ولې ورته ویلی سو؟ چې دواړه فاعلی حالت چې دي، مبتدا معرفه ده او خبر نکره ده. د جمله اسمیه موږ کمپیریزن موازنه کوو مرکب توصیفي سره. نو آپ دې باندې کوو چې مرکب توصیفي چې دواړه چې کوم دي مرکب ولې دواړه حصے که موصوفي او که صفت وي، دواړه په یو هغه شي، یعنی صفت په لسو اعتباراتو سره د موصوف تابع وي. جبکې که دلته موږ وګورو نو دلته یو معرفه ده او دوم نکره ده، نو دې نه موږ ته دا نتیجه حاصله شوه چې دا موږ سره جمله اسمیه ده، مرکب توصیفي نه ده. نن موږ جمله اسمیه چې د اسم معرفه اقسامو او د مرکبات استعمال وایو. مرکبات موږ سره مرکب عطفي، مرکب جاری، مرکب اضافي، مرکب اشاري، مرکب توصیفي او مرکب عددي. دا موږ مرکبات ویلي دي. د مرکب ناقص والقسمان او اسم معرفه والاقسام موږ ویلي دي: معرف باللام، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم مناده، اسم موصوله، اسم علم او مضاف. اوس پنن موږ د اسم معرفه اقسامو او د مرکباتو وال استعمال کوو په جمله اسمیه چې جمله اسمیه چې کله موږ مرکبات وال استعمال کوو یا اسم معرفه والاقسام وال هغه کوو، نو دو بچته کېږي، یا به مبتدا په طور باندې راځي یا به خبر په طور باندې راځي. مثال کے طور پر دالته موږ اخلو هذا کتاب. دا موږ سره یو جمله اسمیه ده. هذا کتاب، یہ کتاب ہے، دا کتاب ده. نو دالته هذا موږ سره بطور مبتدا او کتاب موږ سره بطور خبر راغله. هذا موږ سره چې دا د اسم معرفه اقسامنا یو قسم ده چې هغه ته موږ ته یو اسم اشاره. نو اسم اشاره د اسم معرفه قسم موږ استعمال ک په جمله اسمیه شي په کوم شکل چې مبتدا په شکل چې دا کتاب ده، یہ کتاب ہے، this is a book. دوم مثال: هذا کتاب الولد. یہ لڑکے کی کتاب ہے، دا د زنکی وال کتاب ده. نو دالته هذا موږ اسم اشاره استعمال کړه بطور مبتدا او کتاب الولد مو استعمال کا مرکب اضافی. مرکب اضافی کتاب موږ سره مضاف رااله او ولد موږ سره مضاف الیه رااله. نو دا یو جمله اسمیه ده، دا مبتدا ده او دا خبر ده. مبتدا اسم اشاره ده د اسم معرفه اقسامنا او خبر مرکب اضافی ده د مرکب ناقص اقسامنا. دریم د موږ سره حامد قائم. حامد کړه ہے، حامد ولاړ ده. حامد موږ سره مبتدا ده او قائم موږ سره خبر ده. قائم موږ ته معلومات راکوي د حامد په باره چې حامد څه شی ده، ولاړ ده. اوس د حامد ته کوم وګورو، دا د اسم معرفه اقسام چې اسم علم نه تعلق ساتي. نو دالته موږ په جمله اسمیه چې اسم معرفه او اقسام نه اسم علم استعمال کا او قائم چې کوم د موږ سره دا موږ سره خبر رااله. بیا کوم بل مثال ته وګورو: محمد رسول الله. نو محمد موږ سره صلی الله علیه وسلم دا بیا رااله اسم علمنا، اسم معرفه اقسامنا
او رسول الله مړه سره رااله مرکب اضافي نه. رسول مضاف، الله مضاف الیه. نو دا مړه سره یو جمله اسمیه ده، یو مبتدا ده، یو خبر ده. مبتدا اسم عالم ده او خبر مرکب اضافي ده. مړه دا ټوله خبره دی په باره چې شریدا چې جمله اسمیه چې مړه اسم معرفه او اقسام او د مرکبات استعمال کوو او دا ترتیب جاری ده. دینه بعد الحمدلله رب العالمین. ټول تعریفونه الله د پاره دي چې رب ده د ټولو عالمینو د دواړو جهانو. الحمد لله، الحمد مړه سره رااله مبتدا او لله رااله خبر او لله سره رب العالمین او بیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا ټول الحمد لله الحمد سره بطور خبر راغلی دي. الحمد لله، الحمد مړه سره څه مبتدا سره، لله مړه سره خبر سره. نو لله چې مړه سره کوم لام دا د حرف جار سره او چې کوم بقایا حصہ ده هی الله الہ جوړ سره ده مړه سره مجرور رااله. نو دا مړه سره جوړ سره مرکب جاری. رب العالمین، رب مړه سره لله او رب لله او رب دا یو مړه سره جمله اسمیه ده. د چې مړه د مرکبات استعمال وایو دالته جوړ سره مړه سره مرکب جاری. مرکب جاری د مرکب ناقص واجو قسم ده. دالته بیا مړه سره جوړیږي لله او رب. لله هي رب دواړه مجرور، دواړه مجرور. مړه ویلی و چې مرکب توصیفي چې دواړه مړه سره د په یو حالت شي، صفت او موصوف دواړه په یو حالت شي وي. نو دالته مړه سره د لله او رب په ګډه باندې رااله مرکب توصیفي. دا د چاول قسم ده، مرکب ناقص ول قسم ده. بیا دا رب او عالمین بیا دا خپل منچ دی مرکب اضافي. رب مضاف، عالمین مضاف الیه. چې مړه سره د عالمین چې کوم دا اعراب بالحرکت نه چې کوم اعراب بالحروف نه راغلی ده. نو دا مړه سره مضاف سره، دا مړه سره مضاف الیه سره. نو دا یو په ګډه سره مرکب اضافي او دا مرکب اضافي چیرته استعمال سره په جمله اسمیه چې استعمال سره. نو الحمد مبتدا او بقایا چوره حصہ دا خبر ده. د چې مړه سره مرکب جاری استعمال سره مرکب ناقص نه، د چې مړه سره مرکب توصیفي استعمال سره مرکب ناقص نه، او د چې مړه سره مرکب اضافي استعمال سره مرکب ناقص نه. دینه بعد مړه بل وایو الحج اشهر معلومات. او دا چې کوم د معرفه په شکل چې دا مړه ویلی و چې مبتدا به معرفه وي، نو الف لام دا معرفه شکل چې الحج اشهر معلومات. الحج فاعلی حالت او اشهر معلومات، اشهر معلومات دواړه فاعلی حالت دي. الحج مړه سره معرفه ده، نو دا خبر الحج مړه سره رااله مبتدا او اشهر معلومات مړه سره رااله خبر. اوس الحج مړه سره شاده معرفه ده او اشهر معلومات معلومه مهینه دا مړه سره نکره ده. الف لام نه دا سره راغله تنوین د دواړه. نو دا مړه سره اشهر معلومات دواړه فاعلی حالت چي دي، دواړه نکره دي. دا مړه سره استعمال سره مرکب توصیفي بطور خبر. الحج اسم معرفه بطور مبتدا او اشهر معلومات مرکب توصیفي بطور خبر. نو نن مړه ویلا د جمله اسمیه چې اسم معرفه اقسامو، جمله اسمیه چې د اسم معرفه اقسامو او مرکبات او استعمال په جمله اسمیه چې مړه ویلا. دالته یو بل د مړه سره قول معروف و مغفرة خیر. قول معروف یو ګوشي حصصله و مغفرة خیر یو ګوشي حصصله. ادا دواړه مړه جلا کړ په واو باندې. واو مړه سره څه ده؟ حرف عطف ته. او چې کوم مړه سره قول معروف او مغفرة خیر دي دا د دوال معطوف دي، یعنی مرکب عطفي. دا دواړه مړه سره په ګډه مرکب عطفي جوړ سه. اوس قول معروف مړه سره مبتدا ده او مغفرة خیر مړه سره
خبر ده. قول معروف مرکب توصیفی ده. مغفرة خیر مرکب توصیفی ده او په دې طریقې باندې موږ سره مرکب توصیفی او مرکب عطفی استعمال سلل په جمله اسمیه شي.